ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو دی وخت زه امجد استاد سره موجود یم کوم چې د تیرو 10 کالو راسې ستار او رباب جوړوي. د ستار او رباب نه صرف په پښتونخوا پاکستان بلکې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مشهور دي. موږ به دې سره خصوصي خبرې کوو رباب یا ستار څنګه جوړیږي او دې ته د په کوم نظر چې نه کتل کېږي. اوسني وخت کې جدید دور دی، جدید د ټکنالوژي چې نه راغلی ده، په دغې باوجود د ستار او د رباب کم مقام دی او دې دا سامان د دې د لرګي چې نه د کم طرف نه جوړېږي او د ده د شوق چې نه څنګه پیدا شو. نو صرف غول بلکې جوړول هم د ده یو مهارت دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مننه کوم مینوالو ته تاسو ارکلي وایم تاسو ته چې موږ له راله تشریف هم راوړو او مزید به خبرې کوو نور هم رباب ستار باندې ان شاء الله. امجد استاد څونه وخت وشو د کنن چې نه راغلی؟ کم از کم 40 سال خو شو او دا کار چې دی نو تقریبا 35 سال زما د تجربه را 35 سال نه زه کاروبار کوم ستار رباب جوړول. یعنې د شوق نه مې شروع کړي وو نن دې تر ورسېدو په 2025 ته پورې چې کوم دی نو مزید لا روان یو او رباب ستار بلکې دې ټیم کې به دا ووایو چې روکو ستار روکو دا به ووایم چې دا مونږ بیا را ژوندی کړو. ستار په سازونو کې ډېر زیات کم پاتې شو. نن سبا جدید دور د اوسنۍ زمانې رباب هغه د یونیورسټۍ لږ شو، هغه که انګریز شو، هغه که د انډیا. نن سبا رباب په هر یو سیس کې چې کوم دی نو شامل شو. رباب چې کوم دی نو په ټوله دنیا کې نن سبا خور دی او ستار سو کم زیات مونږ بیا هم دومره هغه زوړ کلچر دی خلکو ته را ستار جوړول او خلکو ته بلکې په هر ملک ته زمونږ د لاس ستارونه هم لاړلو. بیروني ملکونو ته څومره چې دي په اډرونو باندې چې کوم دی نو زمونږ ستارونه جوړېږي دلته او ربابونه او هغه مونږ لېږو. کوم کوم ملک ته چې نه تاسو تر اوسه پورې اډر راغلی دی هغلته هم ستارونه یا رباب څنګه دي؟ یاره جي داسې ډېر ملکونه خو مې یاد هم دي. لندن ته هم تللی دی، فرانس ته هم تللی دی، فرانس ته هم زما د لاس ستارونه تللي دي، ساوت افریقې ته هم تللي دي، کاناډې ته هم تللي دي او انډونیشیا ته هم تللي دي او د یاره تقریبا ډېرو ملکونو ته 15 ملکونه خو تقریبا زما یاد دي چې دې ملکونو کې زما ستار زیات کر مشهور دی او دا خلک خوښوي مو او هغه ځای مینوال دا زما چې کوم مینوال د ستار شوقیان نو هغوی هلته نه ماته اډرونه کوي او هغوی له دا هغه ستار جوړوم. بلکې نن سبا ستار په ملک دننه په پاکستان کې مو خلکو ډېر شوق او چې کوم دی نو شهرت ورکړو. ستار ډېر زیات نن سبا خوښوي او بلکې ربابیان هم چې کوم دی نو اوس چې کوم دی ستارونه راواغېستل ځکه ستار یو نایاب څیز دی، یو ناشنا څیز دی خلکو ته. ځکه ډېرو خلکو ستار لیدلی هم نه و خو ستار خو زموږ د پښتنو ډېر زوړ ثقافت کې چې کوم دی نو یو ملنګي څیز به یادېدو هغه ستار دی جي. او رباب چې کوم دی نو رباب خو بادشاه دی نو رباب خو نن سبا ډېر زیات عام دی. دا د دې لپاره خصوصي یو خاص ونه به یو خاص بوټي به چې هغه نبات دا جوړوي. دا ته کم در ملاویږي او دا کم قسم ونه چې نه د دې لپاره استعمالېږي؟ یاره جي لرګي زه به یو بله خبره مو کوم د مخکې نه دا خبره ډېره کوو په دې باندې بیا ډېر خلک دغه هم کوي. لرګي زه وایم هغه د هر یو څیز نه جوړېږي. ستار رباب جوړېږي د هر یو لرګي نه خو خصوصي د هر یو څیز دپاره یو ځان له پرسنل یو څیز چې هغه شاتوت دی، هغه د افغانستان بېدانه شاتوت دی او هغه بېدانه دلته زموږ په پاکستان کې په ګلګت کې شته دی، په چترال کې شته دی. هغه لرګي دلته هم ملاوېږي خو هغه ځایونه زموږ نه ډېر لرې دي، ولته کې رسېدل ډېر ګران دي. په هر حال داسې یاران دوستان دي موږ له هلته کې اخلي او رالیږي راله. خو دغه لرګي کې خصوصیات دا چې هغه لرګي صفایي ډېره راځي او ښکلي مي او سپکو مي. بالکل امجد استاد ووی چې ستار او رباب د نوي کل هم چې نه یو ډیمانډ دی، د هغې هم چې نه یو غوښتنه ده او دا د پښتنو جامه هم ده.